دوی چې دا کومه ډرامه وکړه امجد سالار دی چې 3 MP کې ځان دنده کو ټوله ته پته چې دخل نه ځان دنده کو چېرې مکو چې پردي بچي پکې مري کنه. په دې شکرګزار یم چې زما هغه موقف ثابت شو چې ما خبره د امجد سالار دغه کوله او دړ مې نیکه ته ورسېده. نو د دې خبره ښکاره خبره ده چې د میلادي بل دا چې د امجد سالار ته دا وایم چې دا پیسو ټټو دی چې دا اوسې نیکه پسې مې زر زر رنګونه وکړ چېرې به هلته ټول قام ته پته ولګېده چېرې ده خو پیسې اخېستې دغه اخېستې په قام یې خرڅ کړو نو هغه ورته رنګ کړ چې له زما صفۍ وکړو دغه وکړه. نو زه نیکه مې چې نوم یې چاچا خان دی د تره د اړخ ته مې دغه راوسته امجد سالار چې د مزدور کسان پارټۍ مشر و 15 لک روپۍ باندې ټوپک مارلی راوسته او چې څو پورې د دې دغه سوال وی دی که نه چې ته کوم اونې ته د پناه اخېسته ده که نه دا کوم اونې ته چې نوم یې چاچا خان دی زه هم د هغې اونې شاخ یم که نه. نو دا ګپونه او دا کیسې ما سره مه کوه او نه زما په کورنۍ په کاته کې کار ساته زه ته بیا وایم تا بیا درته ویلي چېرې ویډیو دغه وکړه ټولې دنیا ته پته چې پیسې د اخېستې د پیسو ټټو دی. خبره وکړه چې د ده وینه ګرمه شوې ده او دا کانۍ چسکه ده داسې خبره نه ده وینه خو د ده د زوی عبدالعزیز او د عمر ګرمه شوې ځکه ده چې ایک یوازې ظلم کوي او خدای ایک یوازې دا پاته کړ چې کورنۍ یو فرد ورسره زموږ د کورنۍ نه یو ولا ټول پیري چې په ظلم دی هغوی ټول یو طرف ته دي دوی بل طرف ته دي د هغې ثبوت دا دی چې بل څوک نو دا باري یې پکې راوستله نو دا په ناحقه دي په دغه دي. او بله خبره ده دا وکړه چې یاره په دنیا په نوم مې سل جربه پټې دی هغه زه په خلکو به تقسیم کوم داسې او دغه یې وکړو که نه. نو دا یو عرضي خبره دا دي چې هغه مخکې نه خلکو تقسیم کړی دغه د قبضې ځمکه ده زه به هله ومنمه چې دا عبدالعزیز بلته چې مې د هغه په نوم په ځاګي کې 200 جربه پټې دی چې زمونږ د ټولو سل دی د هغه 200 دی دغه سل د خلکو په نوم وشوندي زه به ومنمه. اوس په دا خبره پرېږدي نه دی ډېر د خلکو غمخوار دی دغه سل جربه په دې خلکو ایشي که نه ګنزې ته شوشمه دا ته زه ښکاره وایم چې دا هسې هر څه ډوزه موز ایستلو ته ساجت نشته دغه هغه سل چې ته کومه یادوې هغه مخکې نه خلکو ایښلې ده. نو دا عرضي خبرو نه هېڅ فایده نشته. زما نوم نور خان دی د هارون خان زوی یم د تحصیل تنګي د دې مندڼي اوسېدونکی یم. زمونږ د مندڼي محل کې څه د پټي لانجه روانه فیملي کیسه روانه او تره سره مې او د ډېره مودې نه روانه وه 12 کاله وشو د بابا د وخته مې را روانه وه. بهرحال هغه پټۍ زموږ په قبضه کې مونږ کرلې وو دغه 13 ورځو کې ما هغه 2 پریس کانفرنس پکې کړي م دي چې نیکه مې چې نوم یې چاچا خان دی د تره د اړخ نه مې ځان سره امجد سالار کړی و د مزدور کسان پارټۍ مشر چې کوم دی په پیسو باندې راوستی و 15 لک روپۍ ورکړم هغه 2 ویډیو کې مخکې هم ویلي راوستی و هغه دغه یې کړی و خو څو پورې چې نیکه سوال مې دی ما خو ده سره نه څه لانجه شته نه څه شته دا خو زما مشر دی چې څه ووایي زه خو د مخې ته نه خبرې کولی شم نه دغه کولی شم ولې چې دا هر څه د الله نه پس هم د ده دی زما چې په څه لانجه وه زما په دې لانجه وه چې دا د پیسو ټټو چې یې راوستی و چې نوم یې امجد سالار دی چې په دغه کې راوستو چې د ده پکې په فیملي میټر کې څه کار زما په دغې باندې لانجه ده. نور پټې چې دا زما په قبضه کې دی دا نن هم دا د ویډیو ما سره ده چې تقریبا 50 جربه پکې نن هم پکې مونږ غنم وکړل 80 جربه دا کم وایي چې لانجه روانه ده 80 جربه دغه ده 50 پکې جربه پکې مونږ غنم کړلي 10 جربه پکې مټر دي نن هم پکې په والله چې پکې لګي او هم کړه تقریبا پولې مولې هر څه پکې واچول زما لانجه په دې وه د سره مې د ما نیکه سره نه هېڅ دغه نشته زما تره سره یو تره سره مې د حصې دغه روانه ده چې هغې باندې سیول کیس روان دی. زه دلته په دغه کې پریس کانفرنسو کې دا فیصلې نه کېږي دلته خلک خپل موقف پیش کړي او دغه پیش کړي دا دغه کې دلته څه فیصلې نه کېږي چې په پریس کانفرنسو کې کېږي دا په عدالت کې کېږي او هغه دا کیس روان دی سیول جج سره دا دغه دی او دوی دا ووایي چېرې د سره څه دغه نشته که نه چې نوم باندې څه دغه نشته یا څه د مبندو کې نوم اخلي دا زما د نوم فرد په مندڼي محل دا چې دی دا زما د نوم ګرداوری که نه دا چې دا زما د کمپیوټرایز فرد ده که نه زما دی دا چې دی دا چې د پاسه جمع بندۍ چې دا یو ټکی یادو دا جمع بندي شوه دا چې دی زما د ټیکس کاغذ او دا زما د بیانې کاغذ چې کلیر کټ ته اوسه پورې کاغذ دی څو پورې چې دوی د سرکاري تقسیم خبره وکړه دا په هغې اورډر د سرکاري تقسیم ما په ریونیو بورډ کې ګټل تقسیم مات دی هغې اوسه پورې دغه نه شوی په های کورټ کې په دې باندې دا زما سټی دی چې ما په پولیس ته هم ورکړې ده او هر چا ته ما هغه فارورډ کړې ده خو د دې دغه د مقصد دا و چې زما خبره ده ثابته کړه چې حق هغه پیسې اخېستې دي او دغه اخېستې دي خو زما د غنمو تاوان چې کم شوی دی ابه پوره کې ما ستا نه خدای که سترګم سوځېدل چې دا دوه درلم که نه هلته دا یوازې یم ما ته پته چې ته دومره شی نه تا د نیکه په ډاډ مې تا زما سړو ته لاس اچولې د هغې ارجانې به پوره کړې دا زمونږ د خاندان ته تاریخ وګوره دا څه ګپ نه دی
دا په دې وګوره دا قرض پروت دی دا پیسې او دا هر څه به ته پوره کوې که تاریخ نه خبر نو زه د اوس خبروم او دې غم کوه ډومبې چې کوم غمه غنم دغه د کړ ډومبې به دغه پوره کوې او دا نور ګن چې لړل دی که نه دغه ارجانه دغه به پوره کوې که پوره دې نه کړه نو بیا به په عدالتونو په دغه کې پوره کوو نور ته په ښار څخه پیږه په زما دغه پیغام او قام څه ګپ نه دی چې یا پټ ته یا دغه د تا زه پټ پیشه کارونه کوې ټوله دنیا درنه خبره ده مړه د پیسو ټټو یې که نه او زه د نیکه ته مې دا سوال ورته کوم چې وایي دا سپي په ځان مه دغه کوه نور خلک هم شته دغه شته دوی خو قام خرڅوي که نه خو زه بیا مخکې ما دا سوچ کوم یاره د نیکه مې پسې چې به مې کنځلې کول دي ویډیوګانو کې نو ما له به هم ته ورغې نیکه ته مې وویم یاره دا سړی داسې دغه کوي د امجد سالار او ته دغه نه کوې ماته بچي ته په دې نه دغه مخکې به لک لک روپۍ چېرته کله دغه ورکړه په هغې ساته اوس چې دا زما دغه لانجه او دغه راله زه ته څه خبره وم 15 لک روپۍ ورکړه او ورته دا پراپرټي به کوو دغه به کوو هغه کیسه یې وکړه که نه نو چې خپل کار سره کار ساته زما په کورنۍ کار ته کې ګوره بالکل کارونه ساته بیا د ما د کترنګونه او دغه کړی هغه زما مشر دی هغه سره زما هېڅ دغه نشته زما تره سره د کیسه روان ده او هغه هم په عدالت کې روان ده کیسې د خلکو دمه زما قام هم سره کار نشته زما کار تش تا سره دی او دا ما د غریبانو له ورکړي دي ځان په دې شتونه مه پازوه ما نه پکې